अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह। ददी से न तरगीब इलल इन्फाक शुरू कई और यकीनन दा तरगीब पिंजो तरीकों सर दे। अव्वल तरीका बदी आयात की जिक्र कई चिदा माल दा अल्लाह दे तख सिर्फ सौकीदारे बांधे अल्लाह मुकर्रर करे आरजी तौर बांधे नो चिमाल दा अल्लाह दे अल्लाह वी खर्चे का नो खर्चे का गना वली ना खर्चा का नो अव्वल तरीका दा तरगीब इलल इन्फाक नो कुरान हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिनू बिल्लाहि ईमान रावड़े पतोहीद दा अल्लाह बांधे पतोहीद दा अल्लाह बांधे। द्विम नंबर औदा अगा पर रसूल बांधे व अनफिकू औ खर्चा काय मिम्मा दा आगा मालना जअलकुम चे गर्जवली तासो मुस्तखलफीना वागदारान फी पागे के मुस्तखलफीना वागदार पदी जे बांधे तफासिल डेरा खैस्ता खबर लिखी चे माल दा अल्लाह दे नो ब्या इंसान ला न द पकार ची दा खपल पख्वाखा खर्च की बल्कि दा पाग से खर्च की चिकम दा अल्लाह ख्वाखा दा बाजी हुई कनो याला का स्टा पके सकार जमा पीसी दी का खरीदी कदरी दी याला का स्टा न दी खरपाड़ू का खरीदी कदरी दी व स्टा न दी दादा अल्लाह माल दे तो हो लगड़ पगड़ लागल वे बेसुनत रागल वे हाँ लगड़ पगड़ लागल वे बेसुनत रागल वे तो सवाई चीज मा माल इसका मना दादा अल्लाह माल दे नो दा अल्लाह पर ख्वाख बखर्च कीगी और पर आगा जेब खर्च कीगी चिकम दा अल्लाह ख्वाखवी और पर आगा जयूनो बल्लगी चिकम दा अल्लाह दा रजावी नो जकाई जे हुई फल्लदीना पस आगा कसान आमनु ची मोमिनान दी मिनकुम स्तासोना व अनफकू औ खर्च कईहा मालुन अखपल लहुम अजरुन कबीर ददीद पारा अजर दे लोई दादा अल्लाह फजल देखा माल दागा दे खोचिता दागा पर ख्वाखा खर्च का अल्लाह वी अजर दलोम दर कोमा अजर दलोम दर कोमा वमालकुम दा ततिम्मा दा मा कबल लपारा और ऐसे दा मा इस्तिफामी लेकिन दा पारा दा तोबीह नो समाना वमालकुम सदीता सोला यो माना द्विम माना वमालकुम स उजर इस्तासो वमालकुम स उजर इस्तासो अय्यु उजरिल्लकुम फी आदमी इन्फाक सऊजर दे चिदा अल्लाह पलारा के माल न खर्चा करे ला तुमिनुना बिल्लाहि ची ईमान नरावड़े पतोही दा अल्लाह बांधे वर रसूल हाल दादे चिदा अल्लाह रसूल यदउकुम बली तासुलरा दिन था बली तासुलरा सता दिन था
او د سره پارا لتؤمنو دل پارا چې ایمان راوړی بربکم پرب اخپل باندې وقد اخذ او تحقیق اغستد وعده استاسنا پخا میثاقکم ای وعده استاسنا میثاق هغه وعده ته وي آغا لوست وي چې کم په یمین سره مضبوطه کړی شي یمین ویل کی قسم ته ودا کما وعده ده نو یا خدای مراد اغا الستو بربکم قالوا بلا چې کم په عالم ارواح کې الله اې د هر چانه غست او خپل د ربوبیت وعده یا خدای ناغه مراد ده یا دیم توجید ده اگر چې وعده صراحتاً موجود نه ده لیکن الله تعالی عقل را کړل تعالی زړه را کړل غور کا فکر کا اور الله ته مکلف کړي خپل په معرفت باندې الله ته مکلف کړي خپل د ذات په معرفت باندې نو سوچو کنه تفسیر قرطبی والا دغه خبره کوي چې مراد ایسره اگر چې صراحتاً وعده موجود نه ده خو الله تعالی عقل را کړی دی تعالی زړه را کړی دی سوچ وکا فکر وکا او بیا په دې باندې هم سوچ وکا چې الله ته مکلف کړي د خپل د ذات په معرفت باندې دینه دا وعده مراد نو زکای وی وقد اخذ او تحقیق اغستد استاسنا وعده پخا ان کنتم مؤمنین دا معنا بنکه کچری نه ان بمانا از دی صحیح ده جی ان کنتم مؤمنین زکا چیئی تاسو ایمان راوڑن کی یقین کون کی هو الذی دا اللہ آغا ذات ینزل چرالیگی علی عبدی پا بندہ اخپل باندی آیات بینا آیتنا واضح دسل پارا لیخرجاکم من الظلمات الى النور لیخرجاکم فاعل اللہ کا فاعل سو کا اللہ کا نو چې فاعل الله شو نو مانو کا لیخرجاکم دل اپارا چې اوباس ایتاسو الله په قران سره من الظلمات د تیارون الى النور رڼا طرف ته دیمه توجیدا ده چې لیخرجاکم فاعل بندا کا کم بندا اے علی عبده دغه بنده محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لیخرجکم دل اپارا چې اوباس ایتاسو دا بنده په بیان د قرآن او په سنت اخپل باندې من الظلمات د تیارون الى النور رڼا الى النور رڼاتا خو بهتره توجید ده چې لیخرجکم فاعل الله کا صحیح ده جی اے دل لپاره چې اوباسي تاسو الله په قران سره یا پر علیګلو د پیغمبر سره یا په دعوت د پیغمبر سره من الظلمات د تیارونه الى النور رڼا طرف ته اوس ګوره ظلمات جمع راوړ اور نور مفرد راوړ ما په سورت ابراهیم کی وضاحت کړو کتا سو تیادی ظلمات جمع ذکر راوړ چې تیری زیاتی دي چرته د کفر تیار ده چرته د شرک تیار ده چرته د بدعات تیار ده چرته د رسمونو تیار ده چرته د رواجونو تیار ده چرته د جهالت تیار ده چرته د نور تیری دي نو تیاری زیاتی دی زکای ظلمات جمع راوړ او رڼا یو ده چې هغه قرآن دی رڼا یو ده چې
چې هغه قرآن دی. نو من الظلمات د تیارو د کفر نه، من الظلمات د تیارو د شرک نه، الی النور رڼا د توحید ته. من الظلمات د تیارو د بدعاتو نه، د تیارو د رسم و رواج نه، الی النور رڼا د سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم ته. صحیح ده جی. وَإِنَّ اللَّهَ او یقینا اللہ کریم بكم پتاسو باندے لرؤوف الرحیم خامخا نرمی کون کے او مہربان دے. وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُونَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دویمه طریقہ یا لکه دا مال خو بدنه پاتې کیږي نه کنه ځان سره به وړي تش بځې ښه سیوا د کفن نه او په کفن کې چا جیب نه دی جوړ کړی تر اوسه پورې نه دی جوړ کړی. تبدیلی راغله که چا پکې جوړ کړو نو جدا خبره ده خو تر اوسه پورې لا چا جیب نه دی جوړ کړی. او یقینا فرعون غوندې بادشاه ته وګوره دنیا نه ته نه پسه لاړه. نمرود ته وګوره هغه پرېږدي ده خپل د دې دور خبره وکړه د بېنظیر لاړکانه غوندې نو چې تله نو سی ویړه چرته پاتې شو چاته پاتې شو یا لکه د هر سبا الله ته پاتې کېږي. نو چې الله ته پاتې کېږي نو بده ده چې د مخکې نه د الله په نوم خرچه کې بده ده اسی الله ته پاتې کېږي. دا میراث د الله دی ښه دا یاد ساته. نو ځکه ایزه وي وما لکم صدی تاسو لا اللہ تنفقو چې خرچه نه کوئ چې خرچه کوئ نه فی سبیل الله پلار د الله کې وللہ میراث السماوات حال ادا دے خاص اللہ تا پاتی کی دن کے دے میراث د اسمانونو او د ځمکو دا ټول به الله ته پاتې شي ټول به الله ته پاتې شي څوک به هم ځان سره څه نه وړي. صحیح ده جی. اوس فرق ته ګوره لا یستوي منکم ندی برابر ستاسو نه پس کې په درجه کې په مقام کې من آغا سوکو انفقا چې خرچه کړی وي مال من قبل الفتح مخکې د فتحنا وقاتل او جهاد کړی دا غوی مقام تا گورا اولائکا وی دغا کسان آدمو دیر علوی دی دراجاتم پا درجہ کی من الذین دا آغا کسانونا انفقو چی خرچ کرے دے من بعدو پس دا فتحینا وقاتلو او جہادی کرے دے پس دا فتحینا. دا فتح نه کما فتح مراد ده بعضوی فتح نه مراد فتح مکه ده بعضوی چې مراد تینا فتح حدیبیه ده صلح حدیبیه کنه ځکه چې دې تم فتح ویل کیږي دغه صلح حدیبیه نو دا سبب ګرځیدل د فتح د مکه لپاره دا سبب ګرځیدل د فتح مکه لپاره یا خوتینا دا مراد دا. وس ایزی چی داوی من قبل الفتح مکی دا فتحنا چاچی خرچه کری او چاچی جہاد کری دا غلو یا درجہ دا دا آغا چانا چاچی دا فتحنا بعد خرچه کری چاچی دا فتحنا رستو جہاد کری ولی زکا چی دا فتحنا مکی دا مسلمانانو اکثریت نو کمزوریو پا آغا وقت کے جہاد کول دا وسمنو نینی چی چلوی دا وسمنو نینی چی چلوی زکا چی دا مسلمانانو غلبه نوا کمزوریو نو پا آغا موقع باندے جنگی دا لوی کمالو لوی کمال او پا آغا
اے د فتح نه مخکې خرچه کول ځکه چې غربتو غریبی وا او دا غینه باوجود مال خرچه کول دا لویه خبره ده وای. فتح مکه نه وروستو د مسلمانانو حضور بیا غنایمو دا درزاوه مال غنیمتونو کړساوه نو سید مقام وو خو هغه مقام نه چې کم د فتح نه مخکې او یقینا اوس که څوک دا وایي چې یاره دې کې خو بیا صحابو کې فرق راغی نو په جنت کې به ما بعض الله وینا نه درجه خپل پځې باندې وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى هر یو سره وعده د الله د جنت تا هر یو سره وعده د الله د جنت تا. په دې آیات په تفسیر کې تفسیری مظهری والوي وی چاله هم دا جایز ندی روا ندی حلال ندی چې هغه په صحابه باندې تانو کی د صحابه په یو فرد باندې تانو کی چالوم رواني لا يحل روا ندی حلال ندی چې هغه تانو کی په فرد په افرادو د صحابه کی په یو فرد باندې ځکه چې الله وی وکلا وعد الله الحسنى هر یو سره الله د جنت وعده کړی دا. ها درجاتو کې تفاوت شته په مرتبو کې تفاوت شته خو جنت وعده ده هر یو سره ده. او کدا غوی په پس کې ایس جنگونه راغلي نو هغه په نفاق د وجې نه نو د بغض او د حسد د وجې نه نو هغه په یو اجتهادي مسلو باندې او په یو ښه نیت باندې لہذا هغه طرف ته به نه ځي چې کم د نفاق طرف د صحابه په آپس کې چې هر څه سوي دي دا اجتهادي په ښه نیت باندې د نفاق د وجې نه یا د بغض او د حسد د وجې نه 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 قطعا نه. الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي. بعض را پاسي ځان ته به مسلمان وي په خپله به یو تصور کې عدالت جوړ کړي په کورسۍ د جج باندې به په خپله کینی وکیل به هم په خپله شي د مجرمانو کټیره کې به صحابه ودري زمانه او بیا وی تنقید سے کوئی بھی بالا تر نہیں د خرزو صحابه د تنقید نه بالا تر دی صحابه د تنقید نه بالا تر دی. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بیت المال نه خپلوانو لور زمانه د خرزو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کا خپلوانو لور کو خپل د ذاتی مال نه ورکاو د بیت المال نه نه ورکاو او که بیت المال نه ورم کی بل فرض نو امیر ته دا اختیار شته خو هغه دا څنګه دا کړی. د جنگ تبوک په موقع کې نبی علیہ السلام اعلان وکړو عثمان غنی راغی یا رسول الله شپږ سوه اوښان زما د طرف نه سره د ساز و سامان شپږ سوه لږ ساعت نو تیر شوی بیا راغی یا رسول الله زما د طرف نه شپږ سوه نور اوښان سره د ساز و سامان نه 1200 اوښان. ته سوچ وکړه 1200 اوښان یو سړی چې د الله په لاره کې ورکوي ستا څه خیال دی چې هغه به خیانت وکړي؟ بیا نبی علیہ السلام صحیح حدیث ته نبی علیہ السلام لاسونه چوت کړه وی اللهم اے الله زه خو د دې ځوان نه راضي شوم الله ته نو راضي شه. او بیا حدیث الفاظ دي وی کچری د دې عمل نه رستو عثمان غنی که صدا سے عملونه کو ها نو دا یو عمل داسې دی چې د عثمان غنی په مرتبه کې او په درجه کې به فرق نه راولي څه ضرر به ول نه ورکي. نن بس خامن را پاسي په صحابه به تنقید کوي د خرزو صحابه د تنقید نه بالا تر دي
د صحابه مینا دا د ایمان نښه ده، د ایمان نښه. نو یا ساته ځکه الله وی وکلا وعد الله الحسنى، هر یو سره وعده د الله د جنت ته، هر یو سره وعده د الله جنت ته. والله او الله چې دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیر، خبردار دی خبردار. من ذا الذي يقرض الله سلورمه طریقہ یله کې استعمال شو قرض راکا سراکا قرض راکا سراکا قرض ا قرض یو تولوي ها ان شاء الله سبب ته ما زکه چې اخوام بیان دي دی خوام نو د دې د وجینا دغه پورې رکوع پورې میراو رسو دا کافی ده. قرض ورته ولوي او دویمه خبره قرض حسنه ستوي ها قرض حسنه ستوي تفاسیر وی بلا من ولا اذا. قرض حسنه هغه دی چې پاغه کې اثباتول ني، پاغه کې تکلیف ورکول ني. او تفسیر قرطبی والا بیا د قرض حسنه لپاره لس شرطونه ذکر کړلی. سو لس شرطونه ان شاء الله لس شرطونه به تسباویم چې کم کم دي پسړه د خوشحالي سره. اول شرط دا دی دانه چې وچلې ها واخلا قبول کا ځان سره خیرس خامانه په خوشحالي د نفس سره. نو ان شاء الله سبا خو روزه نشي کېده. باقی یو خبره کوم اجي سے خو د تراوه غ امکان دی پاکستان دی پته نه لګي، خو بهر حال اکثر خبره داده چې سبا روم بنې تراوه ده. نو کچری تراوه شي نو بیا به څنګه چل کو رمضان کې د مازیګر نه وروستو راتلې شي، مازیګر موز نه وروستو به ان شاء الله موږ درس کو. مازیګر مانځه نه وروستو دې کې به دوه فائدې. یو فائدہ بدای چې د مازیګر ټیم ډیر قیمتي ټیمي او چې درس پکې وشو دا به نور قیمتي شي، او کنه درس پکې نه نو موږ تش د هندوانو باندې جګړه کو پاغه ارس خرابو. او کبار هندوانو باندې جګړه ونه کړنو په کور کې پانډې کونډې جګړه کو. نو خبردای چې دا درس به وکړو رو جماعت ته چې شل میلټه پاتې درس به ختمو، دعا به اجتماعي غواړو کور کورای ته بزو ان شاء الله خو حمد ان شاء الله. نو که سبا تراوه شو نو بیا خو درس بنی، بیا به ان شاء الله اتوار پر از مازیګر مانځه نه روز صبح خپل درس مونږ کو. او کنه تراوه نشو نو بیا راځي درس وکړو ان شاء الله. الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بالخصوص زما د مور او پلار لپاره، زمونږ د نیانی کونو لپاره، زمونږ د تمام اساتذه کرامو لپاره او د تمام شيوخ لپاره او د تمام اهل حق علماء لپاره، طلباء لپاره، طالبات لپاره، ستاسو لپاره، ستاسو د مور او پلار او د نیانی کونو لپاره، زمونږ لپاره، زمونږ د اهل او عیال لپاره، زمونږ د وړو لپاره، زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات، ذریعہ د خلاصي، ذریعہ د بخاني وګرځي. الله زمونږ د ټولو ګناہوں معاف کی، الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کی، او خاص کر په وخت په ځن کدن د خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جو باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا